اوضح من الشمس علم پکې راغی که نه هلکه څو خو خپله هم لږ معلومه وی که نه او مخکې باب سره څه مناسبت دی حرص وکړه په علم قبض به نه راځي حرص وکړه په علم باندې قبض به نه راځي او غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه دی بس غرض دا چې د اسبابو د قبض د علم نه ځان وساته تجنب وکړه د اسبابو د قبض د علم نه ګنې وبال به د قیامت پر ستا په سري چې تا ولې د قبض د علم سبب ولې جوړی دی اوس راځه اوس شرح د ترجمة الباب درته کوم څلور خبرې شوې ښه علم سره مناسبت علم څه شو دویمه خبره مناسبت مخکې سره ولې دی حرص په علم وکړه د قبض د علم نه به خلاص شي درېیمې څه وې غرض یې دا دی چې د هغه اسبابو نه ځان ساته چې سبب د قبض د علم او څلورم شرح ترجمة الباب وکتبه دا دلایل شروع شو دا دلایل شو هغه اسباب ذکر کوي چې ته پې د قبض د علم نه بچ کېږې ما ویلو چې کله ترجمة الباب متعدد اجزای هر جز مدعی او کله به لومبی جز مدعی رستنی اجزا به دلایل وي دلته لومبی جز مدعا دی رستنی اجزا دلایل دی وکتبه خط لیکه عمر بن عبدالعزیز دا یو وخت کې بادشاه جوړ شوی عمر ابن عبدالعزیز د عبدالملک ابن مروان نه پس یزید نه پس عبدالملک ابن مروانو او د عبدالملک ابن مروان نه پس په دې بادشاه او دې د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې د مختلفو علاقو وزیر پاتې شو گورنر پاتې شو د مدینې هم پاتې شو او داسې ناشنا ژوند دی او د ده چې حیران بشي یو جوړه سار او یو جوړه ماښام یو لوی تابعي دی هغه ورته وی صاحب تا خو ته ډېر لوی اسراف کې وی پام کوه د خپل خبره د خولې نه بیا ونه باسې وی که ستا په ځای بل و سر بیا وسلته پروت داسې او چې کله بیا بادشاه شو واه واه نو ښځه یې راوغوښتله ښځې نوم یې فاطمه وی که دې خوښې چې طلاق دله درکړم وی روغې چې خدای په موږ ورځ راوستو طلاق راکړې بادشاه شو چل مې څه کړی دی وی هېڅ چل دې نه دی کړی وی ولې طلاق راکړې وی ځکه در کوم چې زه په ما د بادشاه بار را پرېوته ما نه شهوت تختولی دی ستا حق نشم پوره کولی نو ته به قیامت پر ورځ خپل حق غواړې نشم پوره کولی نو ته ځوانې پیغلې طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې وی دا وجه ده وی ما درته خپل حق بخلی ښځی وی د بادشاه نه پس تقریبا لفظ پکې ویم 3.5 کاله زما وره د ژوند و په دې 3.5 کاله کې دې ما ته نه دی رانږدې شوې ټوله شپه به یې ژړل او تهجدونه به یې کول وی خیاوت دې څه سره در نږدې شي او وی ښه یو دویم کار وکړه که ما سره پاتې کېدل غواړې وی ستا جامې او ستا کالیګان او هیرې جواهرات راکړه او خو یې د تره لور وه وی دا د لرور کړي دي رور یې ګورنر دا د بیت المال دي دا خو زمونږ نه دي خو په اربهاو روپو د هغه زمانې بنګړي او هیرې او جواهرات او کالیګان ټول یې ترې واخېستل او بیت المال کې جمع کړل اوس به زما او ستا ژوند تېرېږي او داسې ژوند د مولانا تېر که بیا چې لور ته یو ځل اواز کوي پلانکې اوبه راوړه نو لیټ شوه نو غوسه شو ښځې ته وایي دا ردې زما لیلونه دي چې پلار له اوبه نه راوړي نو ښځې ورته وایي بربنډه درله راشي وی یو جوړه جامې یې ځي پرتوګ یې شلېدلی دی دغه کوټه کې ناست سره ځان له یې ګنډي چې هغه وګنډي دله به اوبه راوړي دی ژوند او مشهوره واقع د تاریخ کې وګوره شته چې د ده په بادشاهۍ کې شرمخ او ګډان به یو ځای سرېدل شرمخ په ګډ حمله نه وه کړې یو حدیث کې راځي ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي چې که تاسو نیکان شوئ نو د بادشاهانو زړونه به خدای پاک تاسو ته په انصاف را متوجه کړي او که تاسو د خدای نه لرې شوئ او د الله او د رسول د احکاماتو عمل هم نه کو نو د بادشاهانو زړونه به په تاسو باندې په شر طریقې سره رامایل شي انصاف به ختم کړي بادشاه به انصاف نه کوي پرون خو تاسو ته ما خبره کړې وه هلکه دې پسې زه پرون وګرځېدم زما لږ شک پیدا شو نو دا اعمالکم عمالکم پسې بېګا ما ډېره لویه تتبع وکړه دا په ډېرو کتابونو کې دا روایت موجود دی لیکن بعض علما دې ته حدیث ته سر نه وایي وایي دا د حسن بصري قول دی وایي او دا د کعب احبار قول دی وایي دا حدیث سر نه دی اعمالکم عمالکم بعض علما په دې تنقید کوي دا سر نه حدیث نه دی دا د حسن بصري قول دی او یا دا کعب احبار قول دی
لیکن مولانا صاحب ضرورت یو نقطه میم دې کې داسې مواضع ما پیدا کړ چې حسن بصري وایي یوروا څه وایي یوروا اعمالکم عمالکم یوروا لفظ پکې راغلی نو دې وجې نه بعضې علما ورته حدیث په دې نسبت وایي چې یوروا سره منقول دی او تابعي دی نو بیا هم چې یو تابعي یوروا وایي بیا مرسل ګرځي خو زما خپل سوچ دا دی چې دا حدیث نه دی زما خپل سوچ دا دی ځکه ټیک ده چې تابعي پیغمبر ته نسبت وکړي نو حدیث مرسل شو لیکن یوروا خو دا معنا هم کیدی شي چې یوروا عن النبي او دا هم کیدی شي چې یوروا عن السلف نو په شک ولې یو قول ته حدیث وی په شک ورته مه وایه نو ما خو پرون درته یو جواب دا کړی اعمالکم عمالکم چې د دې نه هغه اعمال مراد دي چې هغه د بادشاه د انتخاب سره تعلق لري خو دلته نن په جواب یې درته نن بل هم راغی هغه دا چې د دې په روایت د پیغمبر کېدو کې شک دی حدیث ته سر دی د څنګه په استدلال نیسي او یو بل پکې شته هغه را پیدا کړ کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم دا حدیث ته پیغمبر مبارک اوس دی دا د ابو الدرداء رضی الله عنه روایت دی د دې بعضې طرق ضعیف دي او بعضې حسن دي بعضې صحیح دي کما تکونون یولى علیکم وفي روایت یؤمر علیکم مضمون یې همغه دی چې مخکې تېر شو هغه څه معنا که تاسو ښه نو ستاسو به انتخاب ښه وي دا معنا دا نه چې تاسو نیکان یې نو بادشاه به نیک راځي چې تاسو نیکان یې نو نیکي دې ته وایي چې د بادشاه ښه سړي انتخاب وکړئ نو ښه سړی به در باندې بادشاه شي او که بدان یې نو بدان د ښه سړي انتخاب نه کوي د بد سړي انتخاب بیا کوي اوس راشه مولانا صاحب ما څه وی دلته کې یو ټکي مې هېر شو دغه اوږد مضمون ثابت دی مضمون ثابت دی مضمون څنګه ثابت دی دا ما چې ورته کوم حدیث وایي چې رسول الله مبارک څه فرمایي چې که تاسو نیکان یو تاسو صالحان یې نو د بادشاه په زړه کې به تاسو سره الله مینه پیدا کړي انصاف به راشي او که تاسو بدان یې نو دغه بادشاه په زړه کې به تاسو سره الله بغض پیدا کړي نو بې انصافي به راشي نو دوه خبرې شي مولانا صاحب یو دا چې انتخاب د بادشاه کې نو ښه انتخاب وکړه نیک سړي انتخاب وکړه او دویم دا چې د هغې نه پس که بادشاه در باندې نیک هم راغی نو رجوع الله کوه څه کوه نو الله به در باندې غضب نه رالیږي او که الله ته دې رجوع نه کړه نو الله به غضب راولیږي ټولو نه غټ غضب دا دی چې بادشاه به درته په قهر کړي دې سره خو لوی تاوان راځي او لویه فتنه راځي دواړه جدا جدا خبرې شي اوس به راشو مولانا صاحب دې له چې عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې شرمخان او ګډان چې دي یو ځای به سرېدل نو چې دې په کوم وخت مړ شو نو هغه وخت شرمخ په ګډه حمله وکړه نو شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون مات عمر بن عبدالعزیز نو چا وی تا ته څه پته ولګي سپیره ډېر ښه بادشاه وی چې د بادشاهي و نو شرمخ او ګډ به یو ځای سرېدل نن شرمخ په ګډه حمله وکړه معلومیږي دا چې د انصاف او د عدل هغه شخصیت د دنیا نه تلي چې معلومات یې واخیستل هغه وخت د د مرګ دی وجه نه مولانا صاحب انصاف ډېر زیات و په ده کې تابع یو سړي تپوس وکړه د عبدالله ابن مبارک نه وی عمر ابن عبدالعزیز افضل دی که معاویه دا معاویه سره یې ولې توازن کوي ځکه د حضرت معاویه رضی الله عنه د علي صاحب سره مرکې راغلي جنګونه راغلي ځکه یې غیات کړه او ورته څه وایي عبدالله ابن مبارک وی داسې خبره دې وکړه اقشعررت منه شعري چې ویښته مې غوني شو درېدل وی قسم په الله که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادلانو نه دا ټوله ځمکه ډکه کړي حضرت معاویه رضی الله عنه چې په کم اس د حضور پاک په معیت کې جهاد کړی دی دا ټوله دنیا چې ډکه کې د عمر ابن عبدالعزیز د مثل عادلانو نه د هغې اس د خپو دوړې ته هم نه رسېږي چې صحابي صحابه خو د ډېرو منقبو خاوندان دي حضرت معاویه صاحب خو ډېر لوی شخصیت دی هغه نه خو اللهم اجعل هادیا مهدیا اللهم اهدي به راغلی دی حضور پاک فرمایلی هغه په حق
او هغه اجتهادي غلطۍ دي او به راته زه په خپل باب کې انشاءالله یو خبر به ستاسو نه پاتې کېږي هلته به راته ذکر کوم نو عمر ابن عبدالعزیز یو عادل بادشاه یو دی منقبت شو دویم منقبت یې څه دی ما تاسو ته وي چې مدون د احادیثو څوک دی دوه مې راته ویلي فواد اصولیه دی وګوره پکې شته یو دا چې زهري دی ابن شهاب زهري دویم څه دی ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم یاد لري دا نو ما تا ته څه ویلي مې دواړو ته عامر څوک عمر ابن عبدالعزیز د دواړو ته امر وکړه وی د پیغمبر مبارک احادیث را جمع کړي نو مکتوب خو ما تاسو ته کتابت خو د حضور پاک زمانه کې و د صحابو زمانه کې مو کتابت الحدیث وګورئ که نه دا تدوین نو چې ترتیب د ابواب او د فقه سره کتاب الایمان وغیره سره جمع شي نو زهري ځان له جمع وکړه ابوبکر ځان له جمع وکړه زمانه یوه ده نو څوک پکې تطبیق نشي کولی څوک وایي زهري مدون دی څوک وایي خو عامر دواړو ته څوک دی ووایه دا د تدوین د حدیث او د اجتماع د حدیث او صحره د چا په سر پرته ده د عمر ابن عبدالعزیز عامر د تدوین دی یوازې دې دواړو ته نه چې څومره ګورنرانو عاملانو ټولو ته یې خطونه ولیږل وی شابه پیغمبر مبارک احادیث جمع کې دا علما مري په جهادونو کې او په خپلو مرګونو علم برانه ختم شي نو کتبه خط ولیکه عمر ابن عبدالعزیز ابوبکر ابن حزم ته دا هغه دی د مدینې منورې ګورنر یو زمانه کې د عمر ابن عبدالعزیز دا تابعي دی او ډېر لوی فقیه محدث دی وی انظر نظر وکړه ما هغې ته کانه چې دی من بیان د ما کانه دی چې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فاکتبه ولیکه فإني خفت دروس العلم چې علم ختمېدل علم بلال شي او ذهاب د علماو خیرات ده نو ځان سره به هغه دغه یوسي علم په سینو کې چې پروت دی دا به یوسي شا به ولیکي او قبول دی نشي مگر حدیث ته نبی علیہ السلام د صحابه و اقاویل مه لیکه دې کې څه غرض و دا نه چې د صحابه و اقوالو باندې اعتماد نو نه چې اختلاط د قول د پیغمبر او د قول د صحابي را نشي ولیفشو خور کې علم لره خور څه باقاعده مستقل مدرسې جوړې کړې وی حدیث خواره کړي علم نه مراد علم د حدیث شابه خواره کړي ولیجلسو کیدی نه دا علما یا ولیجلسو علما کېنوي حتی یعلم چې تعلیم ملو شي هغه چاته چې علم یې نشته ځکه العلم نه هلاکېږي حتی یکونه سرا فی القلوب چې په زړه کې دننه پروت او بار یې ونه باسي علم هلاک شو هلاکت د علم ختمېدل د علم دی اوس دلته نه څه معلومېږي چې د څه چلو که مولانا صاحب د علم د قبض څو وجې شوې د علم د قبض یو دا چې ذهاب العلما خو دې منته یو دا شو دویم څه شی شو دویم دا چې علم اونه لیکې زه څونه خبرې تاسو ته کوم رښتیا خو ووایې تاسو ته ما څونه ترغیب درکړې چې ځان سره لیکل کوئ نه یې کوئ څه پې هسې وخت هم تېر ما تاسو ته دومره ویلي مې ځان سره کاغذ قلم راوړی کم از کم د دې راویانو حالت خو لیکې کم از کم د فواید الحدیث خو لیکې څه فایده شوه تاسو ما سره دا میاشت تېره کړه رښتیا ووایه څه فایده هسې مې واورېدل په دې غوږه مو ویستل دا وخت باقي نه راځي ما هغه نکتې اوس هم په خپلو کتابونو کې ځان سره محفوظ ساتلي چې د استادانو نه مې لیکي قسم دی که شروح ماله دومره فایده راکوي لکه د استادانو هغه نکتې چې ماله کوم فایده راکوي ته به سبا بخاري شی خو یو عیني به وګورې زه خو تاسو له 15 کتابونه ما کتلي یو کال دوه درې بل کال دوه درې بل کال بل 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 نکتې ته ځان سره په کاپۍ کې لیکه په بل څه لیکه بل څه لیکه چې دا ماته یاد پاتې شي دغه رنګې زمونږ استادانو خو موږ له 15 کتابونه کتلي نو دا مولانا صاحب د نن نه پس تاسو ته بیا دا خبره کوم چې هر طالب قلم کاغذ مړه چې اسم ونه لیکې نو د خوب نه خو به پې بچ شي که نه د غفلت نه خو به بچ چې قلم کاغذ د سرې او ته دلته اسې اړقی را اړقی د غفلت نه خو بچ توجه خو ورته پیغمبر حدیثو ته پیدا شي هلکه نن نه پس هر طالب به قلم کاغذ راوړي او چې چا ځان سره قلم کاغذ راوړو که نه سرمن ته وباسم امیرا که کم طالب سره قلم کاغذ نو وجنم دی نو ته د دوی روحاني پلار یې که بس بیا تا وجنم ډبوم دی وګوره دا ټول محملان دا خبرې کوي چې دی وها چې دا څوک قلم کاغذ نه دا دوی وایي محملان ټول بچي دي محملان دي مړه تر دا کوته دا مخکې ده
اے زما بچې زه دې کې به ستاسو فایده ده که نه نن نفس دا لازمه شوه چې ټول هر طالب به ځان سره سره وړی او که چا سره نی نو ما ته راشئ ما هلته کې چې د دله کاغذونه والمه غریبانان یې تاسو که او پین هم دله واله یو ټکې خو لیکئ اسم نی یو ناشنا نکته خو لیکئ یعنی فواید الحدیث به ټول لیکئ بس دا دنه پس فیصله شوه د حدیث و فواید به ټول لیکئ خیر و خلاص نو ګوره دا زه تاسو ته بنیادي ټکې ویم که د مولانا صاحب د علم د ختمې د امام بخاري غرض څه دی هغه اسباب و نظر ساته چې کوم سره علم ختمېږي قبض کېږي یو سبب یې مرګ د علماو دی هغې نه خو تاسو نشئ بچ کېدی دویم سبب یې څه شی دی عدم لیکل عدم کتابت اکتب دې نه معلومه شو کتابت سره محفوظ پاتې شي دریم سبب یې څه شی دی ادب عمل دې ته اسباب چې عمل ونه کړي چې عمل ونه کړي علم لاړ تباه شو دا خو چې په کوم حدیث کې عمل وکړو نو علم محفوظ پاتې شي هلکه زما پلار به تهجد کول دا ولې دا ځکه چې حدیث کې دي که نه نو ته به هم تهجد کې او څلورم مې څه ویلي بیا تاسو ګوره یېره کړې ده لیکلي نه دي نو یېره کړې ده که نه څلورم دا چې یو عالم درس و تدریس ونه کړي حتی یکونه سرا درس و تدریس جنازو پسې ګرځي ختمونو پسې ګرځي خیراتونو پسې ټوله ورځ ګرځي صدقو پسې ګرځي خانان اجرو پسې ګرځي پردو ډوډو پسې ګرځي هلته جنازه ده او دلته جنازه ده خدای دې مردار کا 10 روپۍ څښا تلې خوار شي هغې دپاره د خپل علم تباه ولې داسې کوئ تا له خو خدای پاک د قرآن و سنت د علم څونه اهمیت دی کاکاجي څونه پیغمبر ترغیبات ورکړي دي او یو حدیث پسې صحابه څونه ګرځېدلي دي او د امام بخاري زندګي وګورئ توبې به وباسئ چې څونه خواري کړې ده تاسو ته مفت میلاو شوی دی قدر د سره نشته وایه یو سبب یې څه شو موت د علما دویم څه شی شو عدم کتابت د دې سبب خو مه جوړېږئ دریم سبب یې څه شو عدم عمل دې سره هم ختم شي او څلورم یې څه شی شو وایه عدم تدریس کې درس و تدریس نه کوي پنځم مې ویلي درته یادوم پنځم څه پیسو پسې درسونه کول منډې وه هغه مدرسه کې نه کوم هلته ځم هلته ځم دا پنځه اسباب دکانو کې مړه تسبیح خرڅې رومالونه خرڅې او خوشبو خرڅې او د علم خدمت پرې درس و تدریس نه کوي دا پنځه اسباب دي دلته څو ذکر کوي فإن خفت دروس العلم یو فاکتبه یو دا ذکر کوي چې ولیکه دویم څه وایي ذهاب العلماء او دریم څه وایي ولیفشو العلم درسونه وکړي شابه که نه ولیفشو خور کې علم په چا سره خور کې په درسونو باندې او یجلسو یا یجلسو یا یجلسو راغلی دی او بل څه شی دی ان العلم لا یهلک حتی یکون سرا لکې پټ مه ساته خلکو ته وښایه درسونه بل ځای راځي چې پیسو پسې منډې مه وهه دا شو اوس د دې عمر ابن عبدالعزیز چې دا کومه خبره وکړله دا خو دلته کې معلقه ده وکتب عمر بن عبدالعزیز لیکن دا په نورو ځایونو کې موصوله ده ښه اوس دې نه څه معلومه شوه اگر چې دا حدیث د پیغمبر مبارک نه دی ترجمة الباب کې خو دې هر څه راوړي خو لیکن موږ به یو مسایل راوباسو هغه دا چې د علم د کتابت اصل سبب څوک شو ووایه عمر ابن عبدالعزیز او دې نه معلومه شوه د امام بخاري ما په فواید اصولیه کې درته ویلي چې مدون د ده په نسبت ابوبکر ابن حزم دی د ده په نسبت څوک دی لکه او د حافظ ابن حجر وغیره په نسبت باندې څوک دی زهري ما وی مونږ یې تطبیق نشو کولی زمانه دواړو یو د امیر دواړو ته یو بل دې څه معلومه شوه چې د ذهاب د علماو دا سبب دی د چا د قبض علم دی نه ځان ساته کتابت کوه عدم کتابت نه ځان ساته او بل درس و تدریس ذو سرپسې شه وبه قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم دقه راغی پکې ما خو ویګنې وروسته به راشي دلته دا دی راغی مخکې معلق اوس مسند شو الله ابن عبدالجبار
ثقه راوي دی عبدالعزیز ابن مسلم ثقه دی عبدالله مشهور تابعی دی بذالک یعنی حدیث ته عمر د ممتر رسول د امام بخاری او د عمر ابن عبدالعزیز من کې سو واسطه شو درې الله عبدالعزیز او عبدالله ابن دینار الى قوله وذهاب العلماء پورې دی دا ولا يقبل پدې کې نشتا لیکن په نورو کتابونو کې دام شتا ورپسې شاه وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم ابتداعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا قال الفرابري قال حدثنا عباس نه یو دل قال الفرابري او دوباره د قال ضرورت ختم شو قال الفرابري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة تو فاعل نه د خدای شان د فاعل مرفوعی ها قال حدثنا جرير عن هشام نحوه ها اسماعیل ابن ابي اويس دم شیخ ته د مسلم د ټولو صحاح او راوی دي ورپسې د قال حدثني مالك امام مالك ته مراد ده عن هشام بن عروة التيريقي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال غسوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض قبض يقبض ضرب يضرب باب ده نقبض كعلم انتزاعا فكشك والسر ينتزعه كشك دير من العباد أي من قلوب العباد دا سنكي خدا من حيث العموم نكي كلا كلا دا سمكي قرب دا قيامت كي بيكي وصلت سؤالك كده حدیث خو معارض شو ده هغه حدیث سره کټولو سننو کې د قیامت په علامو کې وګورشتا چې قیامت سار کې به خلق پاسي نو چې د شپې به ود چې سار را پاسي قران به یې دا ویلم شو سینه به خالی او داسې علما به چې د شپې به عالمان چې ود چې سار پاسي ارسبته یې او چې سار را پاسي د قران شریف ته شپانې به حروف به پکې نه وای کنه نو جواب دا دی چې هغه انتهایی قرب د قیامت چې هغه کله دی لکه انتهایی او دا د هغې نه مخکې دی ولې قرینه پې سره قرینه دا چې هغې د قیامت په غټو نښو کې پیغمبر مبارک ذکر کړی ها دا خو اعتراض و جواب یو شو من العباد ای من قلوب العباد او د عباد نه بندگان والا ښځې سړي غلامان مرایان ټول پکې داخل شو ولکن یقبض العلم علم قبض کې علم نه مراد قرآن شو سنت شو شریعت فقه ټول پکې راغله بقبض العلماء په سبب د قبض د علماء چې علماء سره په سینه کې کوم علم دی هغه ختم شي نو دې نه څه معلومه شوه چې ای عالمانو ورجمله شوی علم د سره په سینه کې لاړ مهرباني وکړئ دا علم ځان نه وروسته پرېږدئ په څه به یې پرېږدئ په درس و تدریس په څه به یې پرېږدئ په کتابت په څه به یې پرېږدئ شابسې په دې چې دنیا پسې مه لګئ دنیا پسې مه لګې پس به پرېږدې په تعامل باندې حتی اذا لم يبقى عالم بقیه يبقى ذخا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خلق بقا يبقي وي نه خطا دی ويبقى وجه ربك چې باقي پاتې نشي عالم د دین عالم ته مراد دی اتخذ الناس ابنسي خلق رؤوسا مشران جهالا جاهلا خلق بټول جاهلانی بشران گورنر بجاهلی وزیر بجاهلی وزیر اعظم وزیر اعلی صدر قاضیان ټول بجاهلان شي فسئلوا تپوس پتی کیږي فافتوا بغیر علم نو فدولوا په خپلم گمراهان شو او خلق په خپل ولې گمراهان شو به علم فیصله کوي او خلق چې په فیصله کوي نو ادولوا د خلق گمراهان کړ د شریعت خلاف دا لوی نقصان زموږ دوه ځایونو کې دی مناسب د ته خیر کله چې یو پیر صاحب وفات شي کنه یو پیر صاحب نو پیر صاحب خو نیک سړی پیر صاحب خو خلکو ته بلا فایده رسولی ده او پیر صاحب خو خلکو ته ډېر تزکیه د باطن کړې ده نو خلک د هغه په ځای د هغه زوی ګدي نشین په ګدی کښېني او پټکې ورته وتړ دې ته نه ګوري چې په دې زوی کې هغه صلاحیت شته که نشته که زوی کې صلاحیت وي بېشکه کښېنوه چې د ده دا مریدان او شاگردان مجتمع پاتې شي دا ګډوډ نشي کېنه خو په زوی کې قسم دی قسم درته خورم قسمین بخاري به مخکې پرته بعضې پیرانو چې هغه وفات شو د هغه یو زوی و چې هغه به فلمونو ته ناسته کوله هغه زوی یې سینماګانې چلولې څه چلول سینماګانې او خلکو یې اقه زوی راوت خانقاه کې کېده دا پیر شو باوسوق درته
هغې زوی خدای راته ځکه نه ښیم چې بیا به تاسو ځکه نامناسبه ده سینماګانې چلولې سینما کې خو فلمونه یې ښځې او جینکې او بربنډ او قصې پسې د هغې مدن به راتله او دا به یې چلو چې یو سړی سینما چلي دا به څنګه سړی وي او ګیره یې وهله دونه نیم یو بندګیری وه خلکو راوسته او په خانقاه کې پیر صاحب کا او صاحب لاسونه ښکلول شروع شو او پټکې ورته وتړه او ډېره موده د هغه حقه ګوګدې بندګیره وه او ما ته زموږ د باباجي یو خاص شاګرد یو مریدو هغه وله لاړ وي مې چې زه ملاقات ته ځم وایي چې لاړم هغه زمانه کې دا موبایل ټچ نه وی نو یې خانقاه کې مریدانو ته ځان له ټي وي پروت و او یې پیر صاحب ته ځان له ټي وي پروت و او دقسې ورته سنګلې لګولې وې او فلم ورته روان کوم ځای نه نقصان پیښ مریدان وی نه مړه دا خدای ته رسېدلې دي په دې به اعتراض نه کوي خدای خفه کوي موسی علیه السلام په حضرت خضر اعتراض وکړو څنګه جنجال جوړ شو په دې به اعتراض نه کوي نه به کوي اعتراض دا حل کوم ځای نه نقصان جوړ شو غیر اهل ته پټکې وتړلی شو اوس هغه پیر صاحب زوی نه ملا دی نه نیک دی نه صالح دی پلار یې لوی سړی و خلک ځي هم دا حقه زوی نه د مسلو تپوسونه هم کوي خلک خو دین هم دغه ګڼي خلک هغه نه رجوع کوي ذکر اسکا او دا خو ما درته د خپل وطن یو مثال درکړه لاړ شه پنجاب ته چې پته راته ولګي پنجاب کې نن سبا دا څومره زیارتونه دي او د هغې خانقاهګانې دي د هغې مریدان او چې نن سبا راغونډ دي د هغې خانقاهونه څوک چلی په خدای قسم ګیرې برې مثال لاتوال سے بخایا استاسو دا موجوده چې کوم اوس مخکې وزیر خارجه و څه نوم په دې مخکې پاټی کې محمود قریشي دام د یو خانقاه سره تعلق لري د ده نیکم نیک سړی تېر شوی او د هغه یو مزار د زیارت دنیا نه دي او دې چې هلته لاړ شي د ده عرس کېږي د ده لاسونه او خپې ښکلی او دې خپل مرشد پاک ګڼي څه ګڼي مرشد پاک د پلار د وجه په سند کې خو ډېر زیات دي پنجاب کې خو ډېر زیات دي پلاران نیکونه زه نه منم زه دا نه وایم چې هغه نیک ابه نیکان صالحان به تېر شوي خو د هغوی نوسي نن هغه مال ډېر شوی دی دولت ډېر دی نن په هغه ګدو ناست دي ګیرې برې ته خریلې نه مونځ کوي نه اودس کوي په قسم په خدای هسې نامناسبه په بخاري مخکې پروت دی په زناکارو کې سر دی او خلک راځي لاسونه ور ښکلې او ګډان او چیلي ورته راولي د سند ته په خپله تلې ما هلته باوثوق اورېدلي دي چې هرې جمعې شپې له هلته هغوی مرشد پاک دي مرشد پاک څوک دي دا چې نیکونه نیکان خلک دي او نن د هغوی زیارتونه او لکه دا زیارت پکې په کوم کتاب کې چې تا زیارت ته ډډه والې ده او د زیارت په ذریعه باندې ته کسبونه کوې د نیکه میراث راټینګ کا د نیکه علم راټینګ کا د نیکه عمل راټینګ کا نو ته وارث شوې نو ته د هغه په قبر پیسې ګټې ولې په قبر پیسې ګټې نو قبرونو ته نن ناست او خلک قبرونو ته راځي سجدې ورته کوي چې ټیټېږي هغه قبر ته ننوځي که نه دروازې په داسې طریقه جوړه کړي چې په درشل به خامخا سجده لګي ټیټېږي او سجدې ورته لګي نو هره جمعې شپه یو ځای کې د سندیانو ته هلته کې لیکلي چې نن به پیر صاحب مرشد پاک ورته هغوی پیر ورته نه وایي نن به مرشد پاک پلانکې علاقې ته راځي نو صاحب به دغه علاقې ټول مریدان وله راشي ټوله شپه چرسونه وسکي قوالی وکړي ګډاګانې وکړي پیر هم ګډېږي او دوی هم ګډېږي او د ټولو مریدانو وله یو ګډ او یو چیلې ساتلي او په هغې باندې باجره خوړلي په هغې دا حقایق درته مبالغې نه کوم په هغې ښه خوراکونه خوړلي وي دا زموږ د پیر صاحب چیلې دی لکه مشرکانو چې به د بوتانو په نوم کوم ساتل او ښه خوراکونه به یې ورکړل دا مو د پیر صاحب منلې دی د غیر الله منښتي خو کفر دی کفر صراحتاً کفر دی څه مبالغه هم نه دا مو د هغه منلې دی نو چې جمعې په شپه کوم ځای کې چرسونه ارسي نو خلک ولا ګډان چیلي راولي نو دې خلکو ته دعاګانې وکړي او خلکو ته دا نه وایي چې مونځ که نه دی مونځ کوي نه هغوی مونځ کوي او ټرک د چیلو ډک کړي یو څه بله جمعه شپه بل کلي کې وي او دی تقسیم کړي دوی چې دا علاقه زما د مریدانو را بل پیر ته وایي ته به نه راځې دغه ستا ده دغه آمدن تا اخله دغه زما ده دغه به تا اخله خپل تقسیمات یې کړي دی بله جمعه شپه بل ځای کې بله جمعه بل شپه بل ځای کې بله شبې جمعه بل ځای کې او دا یو شی جوړ کړی او په خدای یقین وکړه که دا خلک مونځ کوي جوماتونه یې شاړ پراته دي دونه ګیاګانې په جومات ما په خپله لیدلي د تلې د دې میرپور میر وته زما یو رشته دار و د هغوی ځمکه و هغې چکر له بوتلې مونځ نه کوي ورځي نه په روژه کې ودونه کوي ډوډۍ ګانې خوري پته ورته نشته چې ګنې دا ګناه ده
ټول اوس خپې ګرځي په پټو کې خدمتونه کوي سرداري سیسټم دی زما اوښې دی دا غرور دی داود جان حاجي صاحب په دې خټ کې اوسېږي تپوس ته وکړې هغې هلته ځمکه وه وایي زه راتلم وایي ما ته وایي چې حاجي صاحب ته ځې مې او وایي د ما په پلار جنازه وکړه نو بیا لاړ شه مې ولې پلار دې مړ شو وایي نه مړ خو نه دی خو نږدې دی نو مې چې د خدای ظالمه په جمدي را باندې جنازه کې وایي چې ته لاړ شې او دې مړ شي جنازه او پې څوک کوي اوس نه یې پې وکړه دا علم نشته اصل کې بنیاد د خبرې دا دی چې علم نشته عالمان نشته طالب نشته مدرسه نشته علم نشته نو چې چا پې صادر واچو نو په هغه طرف یې بوځي نو یو نقصان دقه دی نه جوړ شو مولانا چې د پلار یې نیک سړی و بزرګ و زوی جاهل و دوی ورته پټکې وتړه ګمراهي شوه دویم نقصان کم دی نه جوړ پلار یې لوی عالم دی شیخ الحدیث دی مفتی دی غټ جومات کې خطیب دی او چې مړ شي زوی جاهل دی راولي او پټکې ورته وتړي دا راده پځی شي هلکه پلار خو یې عالم و دی خو عالم نه دی دنه خلک مسلو تپوسونه کوي او دی جوابونه ورکوي دونه خو ګورې ظالمانو چې دورې حدیث یې کړی دی که نه نه دورې حدیث یې هم نه دی کړی هغې نه پسې علم ته وباسي بس او زمونږ دا مولیان دا ټول چل په مونږ کې دی مونږ چاپلوسیانو کې دی مونږ چاپلوسیان یو مونږ یې راولو هغه خلکو ته ځان ښایو نو مونږ یې راولو هلکه بس د ده په ځای مونږ دی نن کېنو دی ګدي نشین شو ګدي نشین نه ګدي نشین ګدي ګدی ته وایي ګدي خرې ته وایي ګدي څه ته وایي ګدي په تشدید سره څه ته وایي ګدی ته او ګدي په تخفیف سره څه ته وایي خرې ته ګدا ګدی ته وایي او ګدا او ګدا څه ته ویلي خر ته دا خرنشین دی راولي دا ستاسو امام دی نن نه پس به دې ستاسو امام د پلار په نظر به ورته ګورئ او دې نه ستاسو خطیب به او دته د به ستاسو هلکه هغه خو جاهل دی ظالمانو هغه خو دویمه درجه هم نه ده ویلې که ویلې هم ده نو عالم خو نه دی که نه نو هغه نه مسلو تپوسونه کوي هغه په تقریر کې مدرېږي هغه بیا د جذباتي تقریرونه هم شروع کوي بس ټوله میدان هغه ونیسي خبره خلاص جاهل نه نو فدولو ما دولو بل هم درته وایم خفه کېږه ما دوره یې وکړله دوره حدیث او گر بیٹی مفتی بنیې دا مفتی افتا دی ته ټول خلک وایي د پلانکي ځای کې افتا کوم صرف نوم دپاره چې د پاته خلک ملا نه وي د ملا دا نوم لږ خراب سره نه لګي چې مفتی صاحب راته خلک وایي تا تپوس کوي چې دا کوم ځای ته کې افتا کې دا دارالافتا والا دا مفتی زه چې ته د حدیثو کتاب خولی هدایه خولی اوله یې خولی ده شریق واقع یې خولی ده بخاري خولی ده څنګه مفتی دی نه چې د بل د افتا کړې ده نو بس هغه هم ګر بیټې مفتی بنې او تا هم ګر بیټې مفتی بنې او افتا هغه ځای کې وکړې د مرورو چې کم مفتی له فتوې راځي چې تا باندې فتوې حل کړي هر چا په خپل ګوټ کې په بیټک کې ناست دی او زه مفتي یم او راځي 11 کسان دي دارالافتا د تخصص کوم هغه فتوا راځي چې ته باندې حل کړي نه دروازه یو راځي نه په میاشت کې یو راځي نه شل ورځې پس یو راځي نه نو څه فتوا څه فایده نه در فتوی کتابونه او تخیم او تخریج هغه تعالی سم درځي ګوره څه په دا خو دارالافتا نه دارالافتا خو دې ته وایي چې په شلګونو مسلې راځي چې هغه په حل کې هم د اردو په کتابونو په نه حل کې خپل شامي عالمګیري ګوره غیره مسله راوباسي چې تمارس پیدا شي تا ته زه قرائت ښیم او مشق ته باندې ونکړم تا ته قاري ویل کېږي دا خو د مشق سره تعلق دی مفتي جوړېدل په کتابونو کې تاسو هدایه کې ټول مسایل ویلي دي په ترمذي کې خو ما راته ټول وویل مشق نه شوی دی نه یېرېږي نو دا نن سبا لوی غم دی نه جوړ شو دا څو کالونه وشو دارالافتا ارض دارالافتا وته ارض دارالافتا وتله او ارض لګیا دي مفتیان جوړېږي خدای ته وګوره دا څه کوي په کوم طرف لاړی دارالافتا جوړ دا علم تباه شو سبا دغه سړی ناست دی او دنه مسلې ته په خصي څاروي قرباني کېږي که نه وي نه کېږي بدنامونه یې کم حل دی دا حل دی کور کېنه بس میاشت کې یو ځل لاده دا بابونه ګوره قسم دی کوي ګوري نت ګوري ټوله ورځ او اخره کې ولا سند ورکړي ته ما مفتي کړلی هاي هاي د هغه دا مقصد دی چې زما بالا شاګردان مفتیان دي د هغه دا مقصد دی چې سندونه مې خرڅ کړل په ډېرو پیسو باندې د هغه دا مقصد او تا تام ډیګري میلاو چې زه مفتي شم د څه مفتي شوې ته راشه تا نه تپوس کوم چې د خر څوک پیري که دا جواب هم درله درکړي څوک پیري د خر ووایه څو دي پنځه خو دي پنځه دې دپاره مې تپوس کوم د خر وي پنځه پیري دا اوس عقل د خر څوک پیري
څوک وایي څلور او څوک پنځه. نو یعنې تاسو پورې دا پته نه لګي چې د خر خپې څلور دی او که پنځه دي. پوه شئ په خبره؟ تاسو غیر خپه په خپه کې شمارئ نو تاسو له څه اعتبار غوږونه هم پکې بیا شمارئ که نه. څنګه چې دا غیر خپه ځوړند دی غوږونه هم ځوړند دي که نه. غیر خپه کله کله ځوړندېږي غوږونه خیر وخت ځوړند دي. مخکې ده ای په الف لام جبلیان امیر وجن هم دی. دا دې راته څه کېنولي دي؟ الحاصل مولانا صاحب زما د ټولو خبرو ترغیب ته تاسو لا چې خدای د پاره وکړي علم په صحیح طریقه حاصل کړي مهرباني وکړي. نو مفتي افتا دې بدنامه کړله چې بس هر ځای کې کوټګۍ کې دا نشته په دې مدرسه کې لکه فنون ښودلی کېږي که نه. وړه دوره پکې شته او که پکې نشته. او دې سړي دا وړه دوره ښودلې ده او که نه او د دورې حدیث ښودلې دی او که نه او دې مفتي اعظم دی. داسې عقل دی. او بل څه چې نقصان جوړ کړه حدیثو غټ نقصان بل دا جوړ کړه چې شیوخ النساء بس دلته نحو امیر هم نه دی ښولی. هلته یې د ښځو مدرسه جوړ کړه پسې بخاري لیکلی ځان پسې ترمذي لیکلی فافتو بغیر علم. نو مولانا صاحب فتوا اله ورکوه چې علم د سرې علم نه چې فتوا ورنه کې ګناه ده. قسم په خدای ګناه. د اردو کتابونه ولا ګورئ فتاوی دارالعلوم دیوبند ته دا مسله راغلې وه ادې ولو کتله او هغه لاندې حوالې خو ورکړي هغه حوالې دې ورسره ولیکل دا ما فتوا شه. دا په دې مفتي نه جوړېږي. ورپسې شه مولانا صاحب نو اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس سر ته وایي. دلته د رؤوس ته څه مراد دي؟ څنګه چې سر د انسان سردار دی د انسان ټولې فیصلې په سر کې سر د وجې نه کېږي. دلته د رؤسا مراد دي. د رؤوس نه څه مراد شو؟ رؤسا جاهلان. فسئلوا فافتوا بغیر علم قال الفربري. هلکه دا قال الفربري ولې وایي؟ دا بخاري خو موږ ته در رسول دی د امام بخاري نه که نه. نو ولې وایي؟ نه دا مخکې فربري د امام بخاري نه نقل کوي. چا نه؟ امام بخاري نه. او دا حدیث فربري ته د امام بخاري نه علاوه بله واسطه هم رسېدلی دی. نو فربري وایي چې حدثنا عباس. مخکې د امام فربري استاد څوک دی؟ وایه امام بخاري څوک دی؟ دلته څوک شو؟ عباس. عباس چا نه نقل کوي؟ قتیبه نه. قتیبه چا نه نقل کوي؟ جریر نه. عن هشام. ګوره حق دی د امام بخاري سره دی ملګری شو. ګوره یو سند د فربري کم دی؟ یو سند دا چې فربري امام بخاري نه وري. یاد لري دا امام بخاري اسماعیل ابن ابي ویس نه وري. اسماعیل ابن ابي ویس مالک نه وري. مالک د هشام نه. او بل سند یې څه دی چې فربري د امام بخاري نه علاوه بل سند بل استاد عباس هغه نه اورېدلی. هغه قتیبه نه هغه جریر نه هغه د هشام نه. او نحوه دا چې د دې الفاظ او د هغې کې جدا دي مفهوم مشارک دی. حدیث ته څونه مسلې معلومې شي واوره ښه چې الله د قیامت نه مخکې دا قید به لګو علم د انسانانو نه نو باسي نه کش کوي. که چرتې تا درس پرېښو بیا د نو باسي بیا در نه یېرېږي. که تا پیسو پسې انحما کو که بیا در نه څه کوي پاتې کېږي. که تا عمل ونه که پاتې کېږي. کوم مولا چې فتوې ورکوي د هغه نه علم نه یېرېږي هغه ته مسایل یادي. او کوم مولا چې فتوې او د مسلو جوابونه پرېښودل او عمل یې پرېښود څو ورځې پسې علم یېرې بیا یا خدایه پوهېږې که نه. نو یو یې ده ووایي چې الله پاک داسې علم نو باسي ستا نه چې ته د علم خدمت کې او تا نه یې لرې کړي داسې به نه کړي. دا به قرب د قیامت کې کوي. دویم یقبض العلم بقبض العلماء. څه مطلب شو؟ دې کې وجیبه نکته ده چې علما مري نو هر عالم د خپل یو بچی نوسي عالم پرېږدي چې زه مرم چې زما کور کې خو یو پاتې شي که حتی اذا عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. دې نه څه معلومه شوه چې کوشش وکړي چې علما زیات پیدا کړي. فایده څه شوه د حدیث مسله مستنبطه چې علم په څه ختمېږي؟ وایه قبض علما. څه مطلب شو؟ چې علما پیدا کړي چې قبض کېږي چې نور وي. دا ضروري نکته ده. دلالت النص سره معلومیږي. علما اشارت النص سره معلومیږي. علما پیدا کړي چې دا سمري کې نور خو وي که نه علما پیدا کړي. او بل څه جاهلان مشران منیسي. بل څه معلومه شوه چې بې علمه فتوې مه ورکوئ. زه مخکې د مولانا صاحب آیا ښځو له مقررولی شي جدا روز په علم کې؟ مناسبت یې څه دی؟ مناسبت دا چې ښځو له روز مقرر کا باچاخانه که په سړو باندې نه پوره شوه نو په ښځو دې ګټمه. باچاخانه
که په سړو نه پوره شوه په جنکو به دې ګټمه. څه مطلب؟ که سړي علم نه حاصلې خدای ته وګورئ ښځو ته وښایه وښایه بناتو مدرسې جوړوي دې زمانه کې بالکل جوړوي پیدا ده خو مدرسین ولا اهل پیدا کړي بناتو مدرسو ډېره فایده لومبی چې به د بناتو مدرسې جوړېږي موږ به مخالفت کوو په لومبو ورځو کې نن 15-10 کاله مخکې موږ به فتنه ترې جوړه نه شي اوس ډېرې فایدې راغلي د دې بناتو د مدرسې د وجې نه ښځو سطر شروع د بناتو د مدرسې د وجې نه ښځو جرابې واچولې په لارو کې دي د بناتو د مدرسې د وجې نه ښځو غټې برقې په سر کړي د بناتو د مدرسې د وجې نه ښځې حافظانې شي د بناتو د مدرسې د وجې نه خپلې ښځې عالمانې شوې د بناتو د مدرسې د وجې نه په کورونو کې د هغې عالمې ښځې بچي عالمان شو په بچو علم کور کې دننه د خاوند او د ټولو حقوقو خیال وساته کور کې ستر او پردې راغلي درسونه شروع شو د قرآن سوله په هر کور کې چې کومه مولخه واده شوه په هر کور کې لګیا دی علم او قرآن او خدمت شروع دی که نه دی شروع دا د بناتو د مدرسې برکت دی او یو برکت یې دا دی چې محتممانو څلور ښځې وکړئ پوه شئ په خبره څو ښځې وکړئ موږ ړه شین شو چې ښځه 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 څوک نه راکوي بس ځم چې تر بناتو مدرسه وباسم بې نه کار نه کېږي او صاحبه داسې مولیان دي یقین وکړه تپوس وکړي څو ښځې دي دوه څو ښځې دي درې څو ښځې دي څلور څو ښځې دي څه کار کوې مجید دې خدمت کوم مدرسه چلوم ها به زه خود پیش یم کوم ځای مطلقي دی کې او څو درجې دي چې دا درجې دي پکې او څه مدرسه ده د زنانو مدرسه ما ټیک د کبانو طریقه مضبوطه کونډه جاله چولې مخکې ده خلاصه د کلام څه شوه چې وګرځوه مقرر دي چې ښځو له روز علی حده فی العلم څه دپاره چې قبض علم را نشي څلو کې هم خور شي او ښځو کې هم د مخکې سره مناسبت او کتاب العلم سره مناسبت واضحه دی او غرض امام بخاري څه دی دا چې د ښځو تعلیم ښځو څه تعلیم هغه اهمیت د تعلیم د ښځو او بل ښځو له مستقله روز مقررول دا غرض شو د امام بخاري زه اوس ورپسې اشاره وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأسباني قال سمعت أبا صالح الزكواني يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. اوس راشه زمونږ خپلې چې کومې خبرې دي یو شرح د راویانو احوال د راویانو دویم شرح د حدیث ته او درې مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره او څلورم مسائل مستنبطه او پنځم په دې حدیث باندې یو اعتراض دوه دي د هغې جواب څو خبرې شوې پنځه اوس شمېره دا اول احوالو د رواتو راشه آدم مخکې بار بار تېرېږي آدم ابن ابي ایاس ما ویلو چې د ده یوازې استاد نه ټولو صحاحو راوي دی او شعبه ابن الحجاج بار بار تېرېږي لوی امام د فن دی او د ټولو صحاحو راوي دی او ابن الاسبهاني څوک دی لکه ما وی عبدالرحمن یې نوم دی یاد دی او د کوفې سره تعلق لري ابن الاسبهاني څه عبدالرحمن ابن عبدالله ابن اصفهاني کوفه اصفهان سره تعلق دی او د ټولو صحاحو راوي دی وبیره او ابو صالح تېر شوی دی ابو صالح زکواني دا دی نوم دی زکوان دا د ترمذي په اول کې مې ویلو ثقه راوي دی او ما وی زیات هم ورته وایي زیات هم ورته وایي کان یجلب الزیت الى الکوفة کوفې ته به زیتون وړل خرڅول به يحدث عن ابي سعيد الخدري ابو سعيد الخدري سعد بن مالك ته مشهور صحابي دی بس دا خو احوال د روات قال ابو سعيد الخدري سوي قال النساء کته ویل کنه نساء خو جمع د قال ولې راغی یعلم دا خو ویلو کنه چې فاعل اسم ظاهر وي وحد الفعل ابدا فاعل اسم ظاهر وحد الفعل ابدا قال النساء خذوا للنبي صلى الله عليه او دا اسم جمع دا ګور نساء نسوة او نساء اسم جمع دا مفرد من لفظه نه لري امرأتون مفرد ده ومن لفظه نه ده او فرما او خذوا نبي عليه السلام تا یا بالذات یا بالواسطه بالذات حجاب نه مخکې بخذو بالحجاب نه پسې خبرې کړې وی غلبانا دلته بوز غلبنا نه وی غلبه وکړه په مونږ باندې علیکا فستا الرجال على قربک سړي د ته نږدې ناستي ټول علم یې د نه زده کړه مونږ به څه کوو که ته دا ووایې چې ته خو دې له پیدا کور کې چې کار به کوې نو سړي هم کار کوي که نه باره نه ښځې په دې نه خلاصېږي دین به ښځې هم زده کوي سړي به هم زده کوي فرائض علم د فرائضو په ښځو هم فرض په تا هم فرض
علم د محرماتو په ښځو فرض پتام، علم د عقایدو په ښځو فرض عین پتام فرض عین، باقي علم په هغې فرض کفایي پتام فرض کفایي. سړو د غلبه وکړه، سره ملازم دي په جنازو کې، په جمعو کې، په تقریرونو کې، په ناسته کې، په مجالسه کې، په صوفه کې. فجعل لنا یوما، موږ یو ورځ مقرر کا من نفسکا، د خپل طرف نه. من نفسکا څه موږ درته نه وایو چې دا ورځ ستاسې صاحب کومه ورځ خوښوئ چې موږ ته دین وښایه. فوعدهن، وعده دوی سره وکړه یوما د یو ورځ. نو فلقیهن، ملاقي شو دوی سره فیه په دا ورځ کې یو ځای کې ټولې ښځې راجمع شوې. نو فوعدهن، دې ته وعظ وکړه. وامرهن، دا وعظ څه ته وایي چې په ترغیب و تشریح مشتمل. نو هغه وعظهن وعظ شو او دا امرهن تعلیم شو. امر یې ورته وکړه د ډېرو خبرو، دا کوې دا کوې دا کوې. ګوره مفعول به یې نشته، مفعول ثاني. امرهن بالامور، امرهن بالشرایع، امرهن بالمسائل. فکان فيما قال، ابو سعید وایي چې کان فيما قال لهن، هغه چې دوی ته ووایي ما من کن امرأة، نشتر ستاسونا یو خدا من کن. او په مسلم روایت کې ما من الناس من امرأة، او نکره چې په سیاق د نفع کې راشي نو تعمیم فایده کوي. تقدمو چې اولیږي خیرت ته ثلاثة من ولدها، ولدها هم ویلی شي خو ولد وایه، درې بچي. الا کانا، مگر دا درې بچي به لهاره د ښځې لپاره حجاب من النار شي، د اور نه به پرده شي. فقالت امرأة، یوې ښځې ووی واثنین، څه مطلب؟ ان تقدم اثنین، عطف دی په هغه ثلاثة تقدمو واپس کا کړه. ان تقدمه که اولیږي اثنین دوه، فقال و اثنین، څه مطلب؟ ان تقدم اثنین نو کان لها حجابا من نار. اوس راشه دلته یو څو مضبوط سوالات دي او د هغې جوابات. یو خدا چې ده دا حل ولې راوړه؟ اذکر چې د حدیث نه یو شی ثابت وي د حل څه فایده ده؟ او مخکې باب کې رانه یو ټکی هېره شو، کیف یقبض العلم، کیف ما ویلو چې 13 بابونو کې د کیف راوړلی دی، 60 په جلد اول کې دي، 10 په جلد ثاني کې دي. دا مې کوم ځای ویلي کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویلي مې 13 جلدونو کې دي، 60 په جلد اول کې، 60 په جلد ثاني کې. دا پکې یو کیف راغی. او درته مې دا ویلي چې کیف مقاصد څه دي؟ یو بیان د حال، بیان د چا؟ د حال. نو دلته کې اقا معنا ده چې بیان د حالت د قبض علم کوي. بیان د چا کوي؟ لکه د حالت د قبض علم. دا خو پکې رانه هېر شوي درته مې ووایي. اوس راشه په دې حل سوال کېږي چې هل یجعلو یا یجعلو ولې ویلې کېږي؟ حل خو هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې د شک وي. دا خو د حدیثو ثابته ده چې ښځو لپاره یو ورځ مقررولی شي، چې د حدیث ثابته شوه چې ښځو له یو ورځ مقررولو شي، نو د حل فایده څه ده؟ استفهام ولې کوي؟ بس یجعلو وایه که نه 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 زه پوهېږم تاسو. در حقیقت د حدیث نه خو ثابته ده چې ورځ وله مقرر کا، خو د دې جزئیې نه عام حکم ته افضا کول دی کې لږ یو مسله شته. آیا دا حکم مختص د ښځو پورې دی د حضور پاک د زمانې پورې؟ اب خیر القرون پاکه زمانه او که وروستو زمانه کې هم ښځو له تعلیم ورکولی شي. د هغې جزې نه استدلال کول عامو حالاتو ته. څه مې وویل؟ چې د پیغمبر مبارک خو ښځو له ورځ مقرر کړه، تعلیم او توازې ورته وکړه، لیکن د دې نه استدلال عام نیولی شي که نه؟ عام څه معنا؟ چې تر قیامته پورې نورو ښځو له هم تعلیم ورکړي، روزه ته جدا کړي. نو دې کې لږ یو پوټی وهم راته چې اخیر القرونو فتنې زمانه نه اوس د فتنې زمانه. هغه زمانه کې به عامې ښځې جمعې له راتلې، اوس خو پابندي د جمعې له به نه راځي، اختلاط مع الرجال. نو آیا د دغې جزئیې نه عام حکم ویستی شي که نه؟ ځکه یې حل راوړو. هل یجعلو للنساء، ځکه یې څه راوړی لکه حل. نو امام بخاري وي اویستی شي. ولې ردې پرې ونه کړه که نه؟ دې وجې نه یې حل راوړو. اوس به راشو دویمې خبرې. دویم څه دي؟ دویم اعتراض دا واردېږي، دویم چې فکان فی ما اقوام منکم من تقدمو ثلاثة، چې څوک خو مخکې بچي نه لیږي، مخکې لیږل خو دې ته وایي چې ته یې مړ کړې، چې آخرت ته مې ولېږل. نه نه نه، تقدمو څه؟ رضا بالقدر، چې بچی دې مړ شو او ته انا لله وې، او لکه سوچ وکړې چې زه یاره خفه خو یم، خامخا بنده خفه کېږي، خو یا الله
دا زه پې راځي یم چې ته پې راځي زه پې سیمه دا دې شو لکه چې تا ولېږم ولې حدیث کې راځي چې کوم وخت یو ماشوم مړ کړي نو الله فرشتو نه تپوس کوي قبضتم ولد فلان وی او قبضتم ثمرة فؤاده زړه مې موتي شو کولا وی او ما قال عبدي وی انا لله وی حمد الله حمدك یا رب ستا حمد ده اذا الله حمد وی یو محل ولا جنت کې جوړ کې او پاغي بیت الحمد نوم ولیکي دا روایت ته د مور دا خزه ګوري څوک ته ګوري دا خزه نو دا په صبر کوي کأن داسې شو لکه چې دی لېږلي کأن داسې شو لکه چې څه لېږلي دی لېږلي دا خو یو اعتراض جواب دیم جواب سره چې دا حکم مختص ښځو پورې ولیکه دا خو د سړي زوی دی او د ښځې هم دی نو دا حکم مختص ښځو پورې دی نه ولې ښځو تخصیص کوي دا مې ځکه وي مولانا صاحب چې دا روایت د مسلم کې لفظ د چا دی ما من الناس من مسلمین څه مې ویله که ما من الناس من مسلمین نو دلته د ښځې تخصیص ولې وکړه نو ښځو کې جزع فزع زیاتې په نسبت د سړو دا دویم سوال ښځو کې جزع فزع زیاتې په نسبت د چا د سړو ځکه د ښځې تخصیص یې وکړه نور حکم مختص د ښځو پورې نه دی دریم سوال سره دریم دا چې دې کې نشته او بل روایت کې راځي دې کې نشته ما منکم امرأة تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنسة رستو ګوره رستو روایت ته قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنس چې بلوغ ته نه رسېدل سوال وکړه چې غم خو په بالغ ډېري نابالغه باندې خو دومره غم نه لکه په چا چې غم زیاتي په بالغ اوس به څه کېږي تخصیص ته نابالغه ولې کوي جواب یې واوره مولانا صاحب یو جواب یې دا دی چې د بالغانو حقوق متصوري یو زوی بالغ چې کله د مور او پلار خپوي د پلار خدمت نه کوي د مور خدمت نه کوي ښځه وکړي او دغه وکړي څه ورته وایي بچي راوړي بیا مور او پلار څه کوي او ماشوم کې هغه حقوق نه نو په ماشوم درد زیاتې په نسبت د مشر خور الا او مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی څه مې وایي خور الا او مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی نو چې هر کله دې بالغ شو ښځه وکړي بیا په مور او په پلار څه کوي نو د بالغ نه حقوق متصور کېږي او د نابالغ نه حقوق نو ځکه نابالغه شو د باندې ډېر درد یې او مولانا صاحب زه راته ډېره ښکلې خبره وکړه ما والا اور دا هم شارحینو نه مې چې ته شرحه کې مې چې حافظ لیکلي ده او که عیني لیکلي یو شرحه نه مې لیدلې ده دا دی چې دلته خبره د اجر نه ده اجر خو العطایا علی قدر البلایا چې څومره تکلیف یې هغه به اجر زیات څومره او درد یې ده که بالغ زوی او زه ورسره ډېره مینه او خدمت یې کوو په هغې ډېر او درد یې ده نو هلته اجر ډېر او که نابالغه باندې ډېر او درد یې پرې خفه شو د بالغ په نسبت هلته اجر ډېر خبره د اجر نه ده خبره د چا ده د سفارش ده هله وایه که خبره چا ده نو سفارش به ماشوم کوي بالغ خو ځان نه اوبو کې ډوب پروت دی خو ځان له مکلف دی هغه سره خو به ځان له حساب کتاب کېږي د بالغانو سفارش کې بیا تخصیصات دي چې هغې کې شهید دی او هغې کې عالم دی او هغې کې فلان دی او قاری د قرآن او فلان 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 دی نو اصل خبره دلته د اجر نه ده سایله خبره د چا ده لکه د شفاعت نو د نابالغه خو بالکل معصوم دی خپله خو دی مکلف ده نو دی به سفارش کوي او بالغ خو خپلو قولو کې ډوب دی هغه سره به خپل حساب کتاب هم کېږي څو جواب شو دوه یاد لري شو کړه اوس مخکې لاړ شه ثلاثه مرول دی ها باندې سوال کېږي په اسنین باندې چې دې کې خو اسنین نه ده که د چا یو وي بیا نو یو روایت کې یو هم راغلی او که د چا بچي دی نو بخاري کې به درته راشي عایشې صدیقې تپوس کړی د حضور پاک نه الله رسوله که د چا بچي نه عایشې خو بچي نه کړ وی انا فرد لامتی لن یصابوا بمثلی یاد کې دا حدیث انا فرد لامتی د چا چې بچی ماشوم مړ شو مخکې بچی لېږلی دی نو تاسو زه لېږلی انا فرد لامتی مخکې تلونکي یم لکه بچی چې مخکې دي لن یصابوا بمثلی په بچي دومره بس خلک دردمند نه شي لکه په ما چې څومره مسلمانان به دردمند خبره خلاصه شي
دا ارجع بالفضيلة زوسو نما من كنا امرأة تقدم إلا كان لها حجابا فحجابا سؤال لازم بل إشكال ما هو إشكالات ويلو حجاب من النار سمانا حجاب من النار سمان نسو کوئی کہ دا نار مؤبدہ دے کم یو اور دے مایا کنا نار مؤبدہ کہ ہمیشہ با مجھ پا جہنم کے نہیں عزیبہ ذکر ما من الناس من مسلم ما من الناس دا حکم کافر لنا وردی جالا وردی لکا مسلمان لا ما من الناس من مسلم ما دا مسلم پر روایت کرا دی او اے کاکا چھے حجاب من نار نسم مراد چھو وی خدایا نار یعنی اللہ بردی بچی دا صدمے پا وجہ دے دا ارتداد نو سایتی دے با مسلمان بری مؤبد اور کے بنے دا دے معلوم ہے دا دے نا معلوم ہے او دویم اصر دویم اورا مون خدا فائدو باسو کرد دویم سے شو دویم دا کہ دا حجاب من النار لا مطلق دخول دا نار دے دا دی بچی دا وجه نبوتا اللہ که دس گناهونه کڑی مو پلار دا دی بچی دا صدمه دا وجه بوتا آغا اللہ معاف یا دا بچی پا سفارش بیوتا خدا پاک معاف خلاصه چو خبر دوارا ویلش فقالت امرأة وسنین قال وسنین بل روایت کے واحد ہم دی وطراش مسائل مستنبتہ و باس قال النساء خذ دا عالم نتپوس کولی شی داتے معلوم شو دویم تیسے معلوم شوا خذ دا عالم نا مطالبہ کولی چی منگتے اور از وعظو کا نصیحت راتا ہو دوش من نفس کدا سا معلومے گی من نفس کدا چی اختیار دا روزے او دا وقت خذو لانا دے چالا را دے تڑو را دے استاد دے من نفس کا خپل طرف نا وقت مقرر سرورم تیسے معلوم شوا چی او خاص روز دا درس و تدریس پارا مقرر ولیش سرورم داش پینزم خذ بیا پیغمبر راغلی دی لخون ندویله یوزے کی دوی دی خواه استاز برازی خذ با یوزے جمع کی استاز برازی شپگم وعس کاول خذوتا اوم امرهن علم خودل دیوتاو دا خذو تعلیم تی ثابت شو او نور شرطون ما پرون در طویلید فکان فی ما قال دلتا بل سوالم دے چی ابو سعید خدری دا دینا سا خبر دے چی دا خبر کئی دا خو سڑی نقل کئی خدا خو نقل نکئی ممکن دا چی ابو سعید خدری دا خپلی بی بی نوری دلی مرسل دا صحابی شو حجت دے ممکن دا چی پا دے موقع ابو سعید خدری و سراو پروانشتا دینا یو بلا مسئلہ معلوم شوا چی خدا کا سڑو تا گوری کتیشی تکا جدی یوزے شو نخدوری پاک تا خو بگوری کر او دا سڑو خدو تا قتل تے نمعلومی کہ خد پردہ کی ما منکم من امر تقدمو دینا معلومی گی چی رضا بالقدر کا و تقدمونا معلومی گی چی اللہ دا نبچے واغشتو پی راضی شاہ دا سی ہوا چی اللہ بز پی راضی دا ما فرد شو بل دیسا معلوم شوا چی دا مختص تی دا نابالغو پوری چا پوری دے لکا نابالغو پوری بل دیسا معلوم شوا حجابا بل دے کی شفیعا دخوا چی ما شمان بچی مم نمور پلار دا پار شفاعت کے یو تی بلا مسئلہ معلوم شوا چی ما شمان دا مسلمانانو با جنت تازی کم خواب دی ضراریو المؤمنین کی میں خبر اکڑے وکنا دینا چی مورو پلال دا سفارش کی خواب پلا با جنت کی خواب چی دوزخ کی خونی شکولے بل دیسا معلومی گی چی خدا تپوس کولی شی دا پیغمبرنا دا استازنا دا تپوسو کا ویستین فقالا ویستین زاو سو وبه قال حدثني محمد بن بشار او مناسبت دبابی سجے شو دا دی فوعدهن یوما دے مناسبت دباب شو وربسیشا وبه قال حدثني محمد بن بشار کہ بندار و طویلی کی بار بار تیر شوی دے قال حدثنا غندر محمد بن جعفر یوزلنا بار بار تیری کی او ماویلو چی غندر و تولی وی دبا شور کو پا مجلس تا استاز کے دا سی شور دا بیادبی نخو آواز تیزو نو استاز ان انت الا غندر تو خو شوریه قال حدثنا شعبة تيرشو عبد الرحمن ابن الأسبهاني استير نشو قلت جي ابن الأسبهاني تيرشو ياد دي عبد الرحمن ابن عبد الله ما بيلو أقدي عن زكوان تيرشو عن أبي سعيد عن بهذا وعن عبد الرحمن ابن اسبساني ألك دا معلق ندك ورخا دا باغمخ كساند دي أسنا كذا وجه معلق شو قال سمعت أبا حازم ووقتي عبد الرحمن ابن أسبهاني دس أبو صالح نقل كو
ابو صالح د ابو سعید نه، او دلته فرق څه شو؟ عبدالرحمن نقل کی د ابو حازم نه او هغه نقل کی د ابو هریره نه. پوه شئ پې ابو حازم پیژندلی دی سلمان، ما ویلو د ابو حازم نوم سره سلمان، سلمان اشجعي. ها هغه نه کوي. دا تحویل قسم ثانی شو. عبدالرحمن ابن اصبهانی وقتی جانا نقل کو زکوان نه، یې لکه ویلي دي که نه، او هغه ابو صالح زکوان نه، هغه د ابو سعید ده، او دلته چاره نقل کوي ابو حازم سلمان عن ابي هريره قال ثلاث لم يبلغوا الحنس، چې بلوغ ته هلکه دی بلوغ ته حنس ولې وایي؟ حنس ګناه ته وایي. او چې سړی بالغ شي دی مکلف شو بیا د ګناه نسبت ورته کېږي، او چې نابالغ وي خو دلته د ګناه نسبت نه کېږي. زو سر او ما په اعتراض وکړ جواب مې وکړ. زو سر پسې اشاره. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فرجعه حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا رجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشه فقلت وليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك لعبد ولكن من نوقش الحساب اهل. باب من سمع شيئا فلم يفهمه ويوم فرجعه حتى يعرفه. مناسبت وګوره مولانا صاحب دوه غرضې دي، درې خبرې دي. یو مناسبت د کتاب العلم سره، نو سمع شیئا علمي شی دی، سمع شیئا څه شی شو؟ علمي شی دی. مناسبت د کتاب العلم سره. مخکې باب سره څه مناسبت دی؟ مخکې باب دا دی چې هغه ښځې تپوس وکړه که ویې نه کړه، چې یو ښځه پوه نه شي هغې دا خیال هغه پوه وه او تپوس یې وکړو، پوه وه په حدیث کې خو اشکال نو، درې پیغمبر وی په درېو په معنا پوه وه، هغه پوه وه تپوس یې وکړو د یو مقصد دپاره چې دا حکم دوله ورځي که نه. نو چې ناپویه خو په طریقه ولا تپوس کولی شي. یا خدایه پوهېږئ مخکې سره څه مناسبت دی؟ هلته ښځه پوه وه بیا هم تپوس کوي یوه اسنین سره، نو چې ناپویه په طریقه ولا تپوس کولی شي. او غرض د امام بخاري معلومات مخکې ویلي چې امام تکرار مدرس تکرار کولی شي، یاد دي دلته څه وایي؟ متعلم هم تپوس کولی شي، چې تر څو پوه نه شوې تپوس کولی شي. که ستاسو خیال و نو په اول د بخاري کې چې ما آداب د طالب العلم درته ښودل، یو ادب مې دا ښولی چې تپوس د استاد یاد لرې ده که نه؟ نو تپوس به کوې، خو بې ځایه تپوس به نه کوې، چې سبق سره مناسب یې تپوس به کوې. نو غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه دی؟ ادا چې شاگرد د استاد نه تپوس وکړي، ترغیب ورکوي، دا بې ادبي نه ده. او دریم څه هغې پورې تپوس کوه حتی یعرفه چې ځان پوه کې. لیکن زما دا دویم غرض مې نه دی خوښ. دا شارحینو لیکلي نه دی خوښ، زما بل غرض دی، زه بل راته وایم. شارحینو دې دغه دوه غرضه لیکلي دي چې شاګرد د استاد نه تپوس کولی شي، بې ادبي نه ده. دویم غرض یې څه لیکلی دی چې هغې پورې تپوس کوه که دوه دلې که درې دلې که څلور دلې چې ځان پرې پوه کې. زما دا غرض نه دی خوښ. او ښکاره خبره چې هغې پورې به تپوس کوي چې ځان پوه کې، بدیهي ده. زما په ذهن کې یو بل غرض راځي، هغه دا چې تپوس د پوهې په نیت کوه، استاذ باندې بې ځایه اعتراض مه کوه. حتی یفهمه نه معلومي، حتی یعرفه نه معلومي. چې تپوس څه دپاره کوه؟ چې نه پوهېږي تپوس وکړه، ځان پوهول. دا نه چې استاد پړ کړمه، دا نه چې استاد باندې اعتراض وکړمه، دا نه چې استاد بېعزته کړم په خپلو شاګردانو کې، دا بیا ډېر لوی جرم دی. هلکه ما والا غرض باندې پوه شوې چې حتی یعرفه نه څه معلومېږي؟ شابسې چې تپوس څه دپاره وکړه؟ د پوهې دپاره، معرفت د نورو غرضو نه. بس خلاصه شوه. هغه اغلوطات خو ممنوع دي که نه؟ داسې تپوسونه به نه کوې. من هغه څوک سمعه چې ووري یو شی د خپل استاد نه فلم یفهمه او دی پې پوه نه شي، فراجعه دا و د مراجعه ورته وکړي حتی یعرفه. او دا راجعه باب مفاعله دی. څه شی دی لکه مفاعله؟ نو رجعه ولې نه وایي چې راجعه وایي؟ اصل کې چې دا تپوس کوي دواړه لګیا شي، یو تپوس کوي بل جواب ورکوي، یو تپوس کوي بل جواب، نو ځکه تعبیر په راجعه سره وکړو. چې تپوس کوي استاد جواب ورکړي دی پوه نه شي، بیا ووایي، هغه بیا ورکړي، یو ډیبیټ ته جوړ شي، یو بل سره یو مباحثه غوندې جوړه شي، ځکه تعبیر په باب مفاعله وکړو. نو فلم یفهم نه معلومېږي زما غرض، او حتی یعرفه نه معلومېږي چې تپوس د فهم دپاره وکړه، نور اغراض علما کوه.
نو متعلم ته آداب خوي شابسه سوي متعلم ته آداب خوي چې د استاد نه تپوس کولی سو ادب نه دی یوا دویم څه شی دی الا دویم دا چې تر هغې پورې تپوسونه کوه چې ځان پوهې کې درېیم مې څه ووې الا چې تپوس سره پاره کوه چې کوم ځای پوهېږي اغلوطاتو کې مه کوه او په متشابهاتو کې مه کوه بل مې څه وویل لکه متشابهو کې مه کوه هغې علم ستا استاد سره نشته څه به درته وکړي وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم سعيد بن ابي مريم دا بصري راوي دي قال حدثنا نافع بن عبد الله بن عمر نافع دا عبد الله بن نافع چې دا بل دی ګوره هغه عبد الله بن عمر نه دا بل عبد الله بن عمر دی قال حدثني ابن ابي مليكه دا عبد الله ابن ابي مليكه تیر شوی دی ان عائشه چې بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کان لا تسمع شيئا دی بنا اورید او شی د حضور پاک نه ولا تعرف اغشی چې هغه باندې به پوی نشولا دا شی ان کړه دا جمله سیاق په نه کړي صفت واقع کېږي نبی اورید او شی چې په په نشوا الا راجعت فيه مگر مراجعه کوله په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د مناسبت د باب سره شو او ګوره لا تعرفون معلومیږي دا چې هغه ځای کې به مراجعه کوله چې پوی به نه شوه یا ستاره شارحینو خبره پکې راوباسه ادا چې بار بار به کوله راجعت اوس مولانا صاحب راشه باب مفاعله کله جانبینو نه کله مبالغې لای کله جانبینو نه لکه تپوس به کو بیا پیغمبر مبارک تپوس بیا دې تپوس ضربته سمانا ما غوها غزوها او یو بل معنی مبالغه هم ده هغې مثال هم در کوم وی عاقبت اللصا سمې وی دلته دا معنی مه کوه چې ما غل پسې منډه واله غلمه پسې منډه واله دا خو ممکنه نه ده عاقبت اللصا کوم ځای کې ویلې کېږي ښه منډه مې ورپسې واله نو دلته دواړه معنی وکوه ښه یو دار چې راجعتو فیه ما به مراجعه کوله مراجعه دا چې ما به مې حضور پاک به مې تر څو به مسله به ما ذهن ته نه وه پرېوتې یا راجعتو مبالغه ده مبالغې سره رجوع به مې کوم حتی تعرفه دې حده پورې چې پوه بشه عایشه هو په دغه شی باندې اوس یو مثال ورکوي وان النبي صلی قال او فرمایل من حوسب عذب هغه څوک چې هغه سره حساب وشو نو عذب دې معذب شو چې حساب شو معذب شو یعنی سب علا چا سره چې حساب کېږي دی به عذاب منی نو قالت عائشة عائشة صدیقه و تپوس کوي دا حدیث د قرآن سره معارض متظاهرا ورسه فقلت ما بي اوليس يقول الله عز وجل الله ندي فرمایلی سوف يحاسب حسابا يسيرا نو تا خو مطلق وي چې من حوسب عذب او دلته خو څه ویو چې بعض انسان سره به آسان حساب خو تعذیب نه من حوسب د الله رسول ته خو مطلق وي چې چا سره مې حساب وشو من دپاره د عموم دی نو عذاب شو او حضور پاک الله څه وایي چې بعضې خلکو سره به حساب کېږي عذاب به نه آسان به اے مولانا صاحب در حقیقت عایشې صدیقې دا من حوسبه په چا باندې ور محمول که په مطلق حساب په چا وایه که نه او د پیغمبر مقصد مطلق حساب نه دی او خاص حساب دی من حوسبه نه خاص حساب دی هغې حقیق مطلق حساب باندې محمول که قالت عائشة صدیقه فرمائی فقال او فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم انما ذلك العرض ما ویلو چې دا ذا د اسم اشاره ده او دا رستو کا کې کومه دال دی په حال د مخاطبینو نو مخاطبه عائشه و ده کذالک انما ذلك دا چې قرآن کوم ذکر کړی دی نو دا عرض دی څه چې دی لکه دا حساب حقیقی نه دی حساب حقیقی نه دی عرض پیژنې الله به ورته وایي ای بنده فلان کې ګناه دې کړې ده عرض شو فلان کې دې کړې ده فلان کې دې کړې ده فلان کې دې کړې ده حدیث کې راځي که نه یو سړی به الله ځان ته نږدې کوي فیضع علیه کنفه الله به پې دا خپل ولیکي دې کې صفت بلا کیف دی بیا به ورته الله وفرمایي یا عبدي ای زما بنده وایه که نه فلان کې وخت کې دې ګناه کړې وه که نه فلان کې وخت کې فلان کې وخت کې فلان کې وخت کې دا واړه به ورته رامخکې کوي فیعرض علیه صغار ذنوبه ويقول عملت يوم كذا عمل كذا وكذا عملت يوم كذا عمل كذا
دی به وي خدایا غټو ته دې پام نشي دا خو واړه دي وی یو کړې مې ده نو چې دې اقرار وکړي نو الله به څه فرمایي وی سترتها علیک فی الدنیا په دنیا کې دا ګناهونه تا کړي ما در باندې څوک نو خبر کړي پرده مې چولې وه نن یم در لپټو ما زه جنت ته او الله به فرمایي دا د په نیکو بدلومه په چا دی به څه ووایي دی وایي چې خبره خو د تبادلې شوه نو چې واړه په وړو بدلېږي نو غټ په چا بدلېږي په غټو نیکو وی الله وی ما خو عملت اشیاء لا اراها عملت اشیاء سنور خو میم کړیو هغه خو زه نه وینم دلته الله وایي همې دله مخکې په نیکو بدل کړی دی دې ته څه وایي عرض دې ته څه ویل کېږي عرض فلان کی دا گناہ دے کړی اے جبلی الته کې د فیسبوک کته اے جبلی الته بخاری واو تاسو چونه د خزو کول اے جبلی دا دې کړی دی زه او مې بخل بیرو جبلی زه جنت تاسو چې شو لکه عرش ولكن من نوقش قالت عائشة كم ذي كده ولكن من نوقش چې مناقشه وشي د حساب مناشقه ستویلک مناقشه ستویلک کېږي ته وایي پوره حساب کتاب چې یو بل ته څه ورته وایي لکه موږ پښتو کې ته څه وایو داسې حساب کتاب وکړو چې هغه چینګ سترګېتوب پکې کوي چینګ سترګېتوب څه چې یو روپۍ پایي حساب کوو نه پرېږدم نه تا ته پرېږدم نه ما ته پرېږدم ورته وایي ای بنده څونه منځونه در باندې وایه تا څو کاله ژوندو الله شپېته کاله 15 کاله د عدم بلوغ ته لرې کاسو پاتې شو 45 کاله 45 کالو کې دروازې 15 منځونه وي تر 2006 د میاشتې کې 10 کې درب ورکوه بیا هغې له 12 کې درب ورکوه د کال شو بیا هغې له 50 درب ورکوه دونه منځونه څو دې راوړي دي دومره مال او زکات او فلان کې کار کې فلان کې څونه دې ورکړی دی حج در باندې فرض و ولې دې نه دی کړی ها محرماتو نه ولې دا نه ساتلې راوړه شاباس اوس دا مناقشه شروع شو پرېږدم دی نه پوره حساب کتاب به رسره کوم تا خو لا حساب ولا کتابه پرېږدم دی چېرته دی نو به دا معذب دی در حقیقت د عایشې په ذهن کې د دواړو ټکراو ولې راغی د حدیث او د آیت چې په حوسبن عایشې حقیقي حساب واغېشته او د الله ته حقیقي حساب نو مراست نه د سوف یحاسب حسابا حقیقي حساب واغېشته وایا او د الله ته حقیقي حساب نو مراست مرادو عرض دا چې یو ګناه پیش کې ورته یو مخې یو نیکو بدله کې او هغه حوسب عذبن حقیقي دا فرق شو من حوسبن حقیقي مناقشه ولا حساب کتاب او ولكن يحاسبنا سوري حساب څه چې دی لکه سوري د عرض خلاصه شوه او د حدیث مناسبت څه شی شو دا چې عایشه پوه نه شوه پوه دا معنا چې دا حدیث معارض وکړه د نص سره نو تپوس یې وکړه د مناسبت شو اوس راشه مسائل مستنبطه وباسه عایشې لا تسمع شیئا لا تعرفه هوښیارتوب د عایشې ته معلوم شو ذکاوت د عایشې یو ته دا معلومه شو دویم ته څه معلومه شوه هوښیارتوب تان به پوهې دویم ته دا چې شاګرد دې هسې غوړ منګې ځان نه جوړوي استاد نه تپوس دی کوي تپوس کوه دریم څه تپوس هغه ځای کې کوه چې کوم ځای کې پوهې نه شې شابه تپوس هغه ځای کې کوه چې کوم ځای کې پوهې نه شې څلورم تپوس د معرفت دپاره کوه د نورو مقاصدو لپاره مه کوه حتی تعرفه پنځم څه دي پنځم ظاهر کې کله د حدیث او د نص په منځ کې تعارض راځي څه راځي لکه ظاهر کې دا ظاهر کې ټکراو راغی او پنځم څه شی شو پنځم دا چې کله د شي حقیقت مرادي کله صورت کله څه حقیقت کله څه نو یحاسب حسابا یسیرا کې عایشې په حقیقت محمول کو او پیغمبر مراد ته څه واغېسته صورت ولكن من نوقش الحساب يهلكو دینه دا معلومیږي چې مناقشه د حساب اوشو نو هلاکت ته څه دی لکه مناقشه بل دا معلومیږي چې چا سره به عرض کېږي چا سره به مناقشه کېږي بس بکو مولانا صاحب